بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 130 نمبر درس دی او د ثلاثي مزید فی د ب حمزه وصل باز شروع دی. د ثلاثي مزید فی د ب حمزه وصل د ابوابونه د اول باب صرف صغیر یعنی د افعال لکه اکرام عزت کرنا د دې صرف صغیر به موږ وایو. اول به دې باندې لګون د دې د صرف صغیر جوړو، بیا به د هغې نه پس انشاءالله راښکته فایده باندې ځان پوهیو. نو اکرم یکرم اکراما فهو مکرم. اکرم دا فعل ماضي ده، واحد مذکر صیغه ده، او یکرم دا فعل مضارع واحد مذکر صیغه ده، او اکراما دا مصدر معروف ده. فهو مکرم دا مکرمون چې ده دا اسم فاعل ده. واکرم دا د فعل ماضی مجهول صيغه ده. یکرم دا فعل مضارع مجهول صيغه ده. اکراما دا مصدر مجهول ده. دا اول مصدر چې دا مصدر معروف ده، دا دویم مصدر چې دا مصدر مجهول ده. فذاك مکرم دا مکرم اسم مفعول صيغه ده. الامر منه اکرم ته اکرام وکا عزت وکا، والنهي عنه لا تکرم ته اکرام مکوا ته عزت مکوا. نو دا موږ سره د اکرم یکرم اکراما ګردانو. نو اوس په دې باندې لږ مونږ ځان پوهیو. اصل کې دا اکرم چې دی کنه، دا اکرم دا اصل کې یو نو دا یو اکرم د دې اکرم دا حمزه چې دا حمزه وصلی دی، قطعی لازمی حمزه دی. دا د مخکې چې حرکت ولا حرف هم راشي کنه، نو دا نه ختميږي، دا به ادا کې. اوس وګوره دا اصل کې اکرم نو د سره چې مخکې شروع کې مضارع ولګي، علامت مضارع حرکت په ولګوا یو اکرم، بیا به حمزه به نو اکرم یو اکرم. دا اصل کې یو اکرم نو دا یو اکرم ګردان کو. یو اکرمانی یو اکرمونا، تو اکرمانی یو اکرمنا، تو اکرمانی تو اکرمونا، تو اکرمینا تو اکرمانی تو اکرمنا. او اکرمو نو اکرمو نو د واحد متکلم صيغه راتله او اکرمو نو دو حمزه یو ځای شو، یو دا حمزه شو، یو دا واحد متکلم حمزه شو، او یو د باب افعال دا خپل حمزه دی، حمزه قطعی دی. نو دو حمزه را یو ځای شو. نو د دې کې موږ بیا دا د حمزه د دې اصل کې عرب بیا دوا حمزه چې دی کنه دا ډیر معیوب غني، بدی غني. نو هغه د سيو کې چې دا د باب افعال دا کم حمزه دی کنه، دا یو حمزه خو دغه د متکلم د واحد متکلم صيغه هغه خپل حمزه دی، او دا دویم حمزه چې دی کنه د کاف سره نږدې چې دی دا اوخ کولو. نو اکرم معنا دا زې کرام کوم، او نکرم معنا بیا شو مونږ دوایا ټول اکرام کو. نو د دې یوې صيغې نم چې دا حمزه لري کو کنه، دا حمزه دی اوخ کولو. نو د ټول گردان نبیا دا حمزه ختم شو. نو دا اصل کې وای یو اکرمانی یو اکرمونا، نو چې موږ د دې واحد متکلم صيغې نه د حمزه اوخ کړو کنه، نو د دې وجنه د دې یوې صيغې نه د حمزه اوخ کړو د وجنه د ټول گردان نه د حمزه ختم شو. نو دا یو اکرم چې کنه د دنم د حمزه ختم شو، بس دا ډایرکټ دا یو کریم شو. دا یو اکرمانی چې دا یو کرمانی شو، دا یو اکرمونه چې د دنه حمزه وته یو کرمونه شو. نو د دې یوې صيغې د موافقت د وجنه، د یوې صيغې د ملګرتیا د وجنه د ټولو دیار له صيغونو د حمزه د باب افعال د حمزه اوخ کړي شو. نو اکرم یکرم بیا شو. نو دې کې بیا چې دا اکرم چې ده اکرم دا اکرم اکرم یکرم اکراما فهو مکرم، واکرم یکرم اکراما فذاك مکرم. الامر منه اکرم والنهي عنه لا تکرم. الامر منه اکرم دا اکرم دی، ٹھیک شو. نو اصل کې دا تو اکرمو دا اکرم دی، اکرم لا تکرم. ها دا اصل کې دی تو اکرم دی، تو اکرمو
تو اکرم معنا ده ته اکرام کې یا به وکې د دې تو اکرم واحد مذکر حاضر صيغه ده دنه زه چې امر جوړوم نو دنه به اول شروع کې د حمزه دا دغه ختم کول علامت مضارع ختم کړه او اخیری حرف به ساکن کې نو اکرم شو اکرم ٹھیک شو نو دا اصل کې اکرم داسې وو خدا مونږه د دې نه مونږه د علامت مضارع نه مونږه د دې حمزه واحد متکلم صيغه د وجه نه د دې نه مونږ د افتعال د حمزه ختم کړي و دا اصل کې داسې وې تو اکرمو نو بیا د دې حمزه واحد متکلم صيغه نه حمزه ختم شو د ټولو صيغو نه ختم شو نو دا بیا تکرمو پاتې شو واحد متکلم صيغه تکرمو پاتې شو نو دا اصل کې بیا د دې علامت مضارع ختم شو نو بیا دې په شروع کې حمزه راوړل کېږي نو د اکرم د واحد متکلم صيغه چې دا د واحد مذکر حاضر د امر صيغه چې دا اصل کې د دې د حمزه قطعي دی د دې د حمزه قطعي دی لازمی حمزه د دې مخ کې بل حرکت والا حرف لګي کنه لکه مثلا دا اکرمو دی اکرم دی نو کله د دې مخ کې واو لګي کنه نو بیا هم دا و اکرم د دې حمزه به ویل کېږي ٹھیک شو او هغه نه ابواب چې مخ کې کوم کړه کنه د ثلاثي مزید فی با حمزه وصل نو هغه د امر په صيغه کې چې دا غي نه مخ کې حرکت والا حرف ولګي نو هغه حمزه بیا نه ویل کېږي هغه اب بیا مثلا ویل کېږي واستنصر یا ثم استنصر ٹھیک شو نو دا د امر صيغه چې دا دغه صيغه دا د کې د حمزه قطعي دی نو دا اصل کې اکرم یکرم اکراما فهو مکرم واکرم یکرم اکراما فذاك مکرم الامر منه اکرم والنهي عنه لا تکرم ٹھیک شو لا تکرم اوس دا د دې مصادر دي الاسلام الاذهاب الاكمال الاعلان نو الاذهاب چې الاسلام معنی مسلمان کېدل یا تابعدار کېدل ٹھیک شو تابعداري د پر خپل سټ ټیټول یعنی فرمان بردار کېدل دا مطلب دی نو مسلمانېدل فرمان بردار کېدل دا معنی ده الاسلام نو د دې په تاسو صرف صغیر کې اسلم يسلم اسلاما فهو مسلم معنی اسلام یعنی اسلام مسلمان کېدل والا اسلام قبلولو والا یا اسلام راوړلو والا یا فرمان بردار کېدل والا واسلم يسلم اسلاما فذاك مسلم الامر منه اسلم والنهي عنه لا تسلم الامر منه اسلم والنهي عنه لا تسلم ٹھیک شو الاذهاب معنی دا وړل لے جانا ذهب معنی دا تلل بخپل تلل او دا ذهب چې باب افعال تراواله اذهاب نو د دې مطلب دا شو وړل چرته یو سیز وړل ٹھیک شو نو الاذهاب معنی دا لے جانا وړل نو اذهب يذهب اذهابا فهو مذهب واذهب يذهب اذهابا فذاك مذهب الامر منه اذهب والنهي عنه لا تذهب او اکمال معنی پورا کول نو اکمل یکمل اکمالا فهو مکرم واکمل یکمل اکمالا فذاك مکلم الامر منه اکلم والنهي عنه لا تکلم الاعلان معنی لخکارا کول ظاهر اول ٹھیک شو نو اعلن يعلن اعلانا فهو معلن واعلن يعلن اعلانا فذاك معلن الامر منه اعلن والنهي عنه لا تعلن اوس موږ له فائدہ را کړی دا نو په فائدہ کې هم دغه خبرې کوي ها په فائدہ کې وای په باب افعال کې د امر حاضر صيغه حمزه وصلی نه دی بلکې حمزه قطعی دی د امر حاضر دا دلته کې کوم یو دی دا امر حاضر د دې د حمزه وصلی نه دی بلکې دا حمزه قطعی دی ځکه چې په اصل کې د دې باب مضارع د دې باب اکرام د دې باب افعال مضارع یو اکرمو د دې اکرام دا مضارع چې دا یو اکرمو بیا د واحد متکلم صيغه او اکرمو شو نو په دې صيغه کې دوه حمزه یو ځای شول نو یو حمزه دې حذف کو ختم کړو نو اکرمو شو ٹھیک شو نو د دې یو متکلم صيغه د موافقت یعنی د ملګرتیا د وجنه د پورا گردان نه یو حمزه ختم کړي شو نو دا اصل کې د مضارع اوله صيغه وا یو اکرمو نو بیا چې دا حمزه د واحد متکلم نه ختم شو نو د ټول گردان نه حمزه ختم شو نو دا بیا پاتې شو اکرمو
دا یکرمو. نو د امر حاضر صيغه اکرم کې دا حمزه وصلی نه دی بلکې دا حمزه قطعی دی چې په اصل کې تو اکرمو نه جوړه شوې ده. تو اکرمو نه دا اکرم چې دی اکرم دا حمزه ده حمزه اکرم دا حمزه قطعی ده لازمی حمزه ده ځکه دا د تو اکرمو نه جوړه شوې. تو اکرمو نو د دې د تو اکرمو معنا ته اکرام کې یابو کې نو د نظر امر صيغه جوړوم د علامت مضارع دعوت ختم کی اخري حرف ساکن کی نو اکرم شو. نو دا حمزه د امر صيغه کې دا حمزه قطعی دی او حمزه قطعی د پاسه دا ورکوټه غونډه بل حمزه مونږ لګاو یا په د پاسه وی که زبر او پیش پیوی نو دا حمزه په د پاسه وی او که زیر پیوی نو حمزه به تخ کتوي. لکه ګوره اکرام نو اکرام کې مونږه د حمزه باندې زیر راځي نو مونږه دا حمزه دا ورکوټه حمزه خطا ولګاو اکرام ٹھیک شو. او اکرم یا اکرم نو دیگه ګوره زبر راځي که زبر او پیش راځي نو دا حمزه به د الف د پاسه اچي او که زیر راځي نو بیا به دا حمزه د الف د لاندې لګي ٹھیک شو. نو چې رقم حمزه لاندې د کم الف لاندې را حمزه لګیدلی کنه یا په د پاسه را حمزه لګیدلی پوه شه چې دا حمزه قطعی دی دا حمزه قطعی دی او چې رقم حمزه را پاسه داسې راغله لګیدلی کنه دا غنی لګیدلی دا ګوري د دې الف د لاندې حمزه نشته بس ډایرکټ د الف لاندې حرکت دی نو انفعال نو ګوري دې کې دا حمزه وصلی دی او دا حمزه قطعی دی. قطعی معنی ده چې دا لازمی حمزه دی د دې مخکې که حرکت والا حرف ولګي د حمزه قطعی نه مخکې نو بیا هم دا حمزه ویل کیږي او د دې حمزه وصلی نه مخکې که حرکت والا حرف ولګي نو بیا به دا حمزه وصلی نه ویل کیږي. نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.